نن شپه دا د لیلة القدر شپه ده او دا زه نه وایم د ډیرو غټو غټو علماو دا رایه ده چې کله طاق شپه په اخیرنۍ لسو شپو کې او بیا د 28م شپه او بیا د جمعې شپه چې دا ټول سره رایوځای شي نو وایي ډیر غټ چانس دی چې دا د لیلة القدر شپه ده. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي او الله دې وکړي چې همدغسې وي. ډېر غټ غټ علما لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داسې ګڼ شمېر علماو دا لیکلي دي په مختلفو غټو غټو کتابونو کې چې اخیرنۍ لسو شپو کې د 28م شپه بیا د جمعې شپه او بیا طاق شپه دا ټولې قصې چې سره رایوځای شي نو ډېر غټ چانس دی چې دا د لیلة القدر شپه ده. نو اوس مونږ او تاسو ته څه پکار دي؟ نن هم د جمعې شپه ده، نن هم د 28م شپه ده او نن هم طاق شپه ده. نو الله دې وکړي چې دغه نننۍ شپه وي دا الله پټه ساتلې ده. خو تاسو زما خواست دا دی چې تاسو په دې نن شپه باندې د ډېرو زیاتو عباداتو، اذکارو، نوافلو، تلاوتونو اهتمام وکړئ. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمای رسول الله علیه السلام د لیلة القدر فضایل ډېر په اوچت شان سره بیان کړل. نو ام المؤمنین ته پوښتنه کوي چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم که چیرته ما دغه شپه وموندله نو زه څه وکم، کومه دعا د خپل رب نه وغواړم؟ نو د الله خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای عایشې ته وایه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عني. دا دعا وی ډیره وایه، یعنی د خپل رب نه د مغفرت سره سره عافیت طلب کا. نو مونږ او تاسو سم پکار دي الله دې اولو کې بار بار دا دعا کو چې الله یې زمونږ نصیب کړي ځکه ډیر عظیمه شپه ده. رسول الله علیه السلام د صحابو په مخ کې د یو بني اسرائیلي داغه چې یو د بني اسرائیلو د قوم نه یو عابد چې هغه زر میاشتې د الله داسې عبادت کړی چې د ورځې به روژه او د شپې به د الله دپاره په قیام کې ولاړو، د الله دپاره به زارۍ او دغه رنګې جړاګانې مغفرت به طلب کولو، یعنې ډېر زیات عبادت یې کړی. نو صحابه کرام دی خو په دې معامله کې ډېر زیات حرص به یې کولو چې څنګه به مونږه د یو بل نه مخکې شو، څنګه به مونږ ډېرې نیکۍ د یو بل نه حاصلې کړو. نو صحابه کرامو د خفګان اظهار وکړو چې یا رسول الله نه خو زمونږ دومره عمرونه دي نه زمونږ دومره طاقت شته چې دغومره عبادت مونږ وکړو، نو بیا به څنګه مونږ دغې مقام ته رسیږو؟ نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم هم په دې خبره باندې ډېر د تعجب اظهار وکړو. نو زمونږ او ستاسو مهربانه رب هغه د هغه رحمت په جوش او جلال کې راځي او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته د سورة القدر وحی کیږي چې په هغې کې الله جل شانه فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. ای د الله حبیب تا ته یو داسې شپه درکړلی شوه ستا امت ته چې په دغه شپه باندې ستا کم امتي دغه شپه وموندله، په دې شپه باندې عبادت وکړو، نو وایي دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر او افضله خبره ده. یعنی یو طرف ته زر میاشتې د هغې عبادت او بل طرف ته د دغې یوې شپې عبادت، د دغې یوې شپې عبادت د دغې زرو شپو د عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه چې دی دا افضل او بهتر دی. نو دا صرف امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته الله ور په نصیب کړی ده. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي دغه پیغام ډېرو ډېرو مسلمانانو ته ور ورسوئ او په دې نن شپه باندې د عبادت ډېر زیات اهتمام وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.